أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 97. دین مخ کی آیات کی اللہ پاک جل شانہ دو یهودو دا قول جواب ورکو. یهودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سوال وکړو چې تاسو څنګه وایي چې ابراهیم علیه السلام سره په دین کې مونږ موافق وو، یعنی زمون د حضرت ابراهیم علیه السلام ته زیات نږدې یو ستاسو نه. نو ابراهیم علیه السلام هو بیت المقدس طرف ته منځونه کول او تاسو بیت الله شریف ته منځونه کوئ، نو دا ولې؟ نو الله پاک جل شانه جواب ورکو چې بیت الله شریف د بیت المقدس نه مخکې جوړ شوی دی، بلکې د الله په کورونو کې د ټولو نه لومبی کور دا بیت الله شریف جوړ شوی دی، نو هغې ته مخ کول اولادي په نسبت ته بیت المقدس طرف ته مخ کولو. لومبی آیات کې بیګا دا خبره تیر شوی چې ان اوله بشک لومبی بیت په کورونو کې وضعا چې مقرر کړل شوی وو للناس د خلکو د پاره، د خلکو د عبادت د پاره، للذي هغه دی ببکه چې په مکه کې دی، مبارکن برکت والدی وهدن او هدایت دی للعالمین د عالمونو د پاره. فيه پدې کې آیات نخې دی بینات واضحه، واضحه نخې دی د الله جل شانه د قدرت واضحه نشانات دی. پکې مقام ابراهیم پای کې یو مقام ابراهیم دی، یعنی د الله رب العزت ډېر نخې دی په بیت الله شریف کې، په مکه کې، په حرم کې. نو پاغه کې یو مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم دا د ابراهیم علیه السلام هغه ګټه ده چې دا روایتو کې راځي د جنت نه را لېږل شوی وه چې کله ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر کو نو تر سینې پورې خو دک شان د تعمیر د بیت الله وکړو، خو چې کله د سینې نه دیوال بره شو نو څرنګه چې دلته کې خلک مصریان کوازه استعمالي، په کوازه باندې نور دیوال کوي ځکه چې بره بیا د انسان لاس نه رسی، نو دک شان الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام لپاره د جنت نه دا ګټه راولېږل. مقام ابراهیم مطلب دی د ابراهیم علیه السلام د ادریدو ځای. نو ابراهیم علیه السلام په دغه ګټه باندې ولاړو، دیوال به کو، نو چې څومره به دیوال دنګېدو نو دغه مقام ابراهیم چې دا ګټه دا په بره باندې ورسره تلله، چې څومره به دیوال دنګېدو دومره به دا ګټه تلله. بیا به چې کله ابراهیم علیه السلام را کوزېدو نو ګټه په خپله باندې را کوزېدل. نو دا د الله جل شانه یو عجیب نشانی ده د قدرت. او بیا الله پاک جل شانه دغه ګټه سخته کړې هم نه ده، دی ورته د مومو په شانتې نرمه کړې وه چې اوسه پورې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نښې په هغې باندې موجوده دي. دا لومبې د بیت الله شریف دروازې سره پرته وه، بیا وروستو بیت الله ته مخامخ د مطاف نه بهر د زمزم د چینې سره کېښودله، یو کوټه کې بنده وه. اوس موږ نه دی کتابونه وي چې په شیشه کې بنده کړې ده، اوس شیشه دې تاو کړ نو هغې کې چې کوم دی اوس پرته په دغه ځای باندې پرته، خو کوټه یې ترې روانه کړې ده. او ماما دې تللي دي، الله دې مونږ ټول بوځي چې په خپلو سترګو باندې هغه وایي ډزې دې مونږ لیدلي دي کتابونو نه خبرې کوو. نو دا ګټه چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام لپاره الله پاک را لېږلې وه. د بیت الله شریف چې کوم دی تعمیر کو، بیا وروسته دا آیات دا حکم چې نازل شو چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، نو د هغې نه وروسته بیا دغه نه د بیت الله شریف دروازې سره پرته ده، هغې نه بیا وروسته دقه ځای ته ووړه، کوم ځای کې چې اوس پرته ده. نو دغلته کې لمونځ کول واجب دي، خو د مقام ابراهیم نه فقها وایي چې په ټول حرم کې د دننه هم دا 2 رکعاته وکړو نو واجب دي، پوره شو. البته که مقام ابراهیم ته د مخامخ وکړو نو هم د سنت چې کوم دی پوره شو، هم د چې کوم دی واجب پوره شو. نو یو نښه پکې د الله پاک جل شانه دغه ده چې مقام ابراهیم دی پکې.
او دویمه نښه د الله رب العزت دا ده ومن دخله او هغه څوک چې داخل شو دیته د حرم ته د حرم حدود ته نو کان امنه نو شو دی په امن سره څوک چې حرم ته داخل شو دا په امن باندې دی بلکې تر دې پورې چې زناور هم د حرم ته داخل شو زناور به هم نه قتلې دا هم په امن باندې دی او دا خبره هم په مشاهده کې راغلی ده چې په کوم وخت کې په دې کې ښکار وو او زناور پکې وحشي زناور وو چې حاجیان به لاړو دغه زناور به د دې نه تښتېدو هغوی هم خپل ځان د امن په ځای کې چې کوم دی حساب چې موږ په امن باندې شو بلکې د کومې نه چې بیت الله شریف چې کوم دی جوړ شوی دی نو الله پاک جل شانه د بیت الله اهل مکه چې کوم دي دا د مخالفینو د حملو نه بچ کړي دا برها غوندګي غټ لښکر د اتیانو چې کوم دی راوستو او د بیت الله د روانولو اراده وکړله الله جل شانه پسې بابیل راوستو په بابیلو باندې تباه او تر قیامت پورې دغه معامله به دغه خلکو سره کیږي څوک چې د بیت الله روانول غواړي او په دې باندې حمله کول غواړي نو څوک چې حرم ته ور داخل شو نو دی محفوظ او مامون وي ته به څوک نه وي تر دې پورې راځي کو چې یو سړي جرم هم کړی دی خو د حرم حدود ته داخل شو حکومت وخت ورله سزا ورکول غواړي د حرم په حدود کې ور سزا نه ورکړي بلکې دی به دومره تنګي چې دی مجبور شي د حرم د حدود نه اوزي نو چې کله د حرم د حدود نه اوزي نو بیا ورله سزا ورکړي د حرم په حدود کې ورله سزا نشي ورکول نو حرم د امن ځای دی د محفوظ ځای دی څوک چې د داخل شو په امن باندې الله رب العزت تشریعي تور په دې کې چې کوم نه قتال حرام کړی دی چاته نقصان ورکول حرام کړی دی او دغه رنګ تکوینی تور د خلکو په زړونو کې د بیت الله محبت اچول دي د هغه محبت توجنه کو څوک مسلمانان نه دي خو د بیت الله تعظیم په زړه کې دي دغه د وجنه د بیت الله او د حرم په حدودو کې د قتل او قتال دي عرب څومره لوی لوی ګناهونه به کول خو د حرم به احترام کو د حرم په حدودو کې به قتل او قتال نه او تر قیامت پورې دا حکم تشریع حکم دی چې د حرم په حدودو کې د قتال لا حرام دی دا حرم د فتح مکه په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د لګو غنټو د پاره قتال آزاد شو د سو خلکو د پاره سکسان د سیو چې هغه د دینی مصلحت توجنه وجل غوښتل نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د فتح مکه په موقع باندې اجازه ورکړل شو د لګو کسانو د پاره چې هغه د حرم په حدودو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام قتل کړ دا غینه ورستو نبی علیه السلام او فرمایل چې د حرم په حدودو کې نه زمانه مخکې چاته د قتال اجازه وو قتال یعنی حرام او نه زمانه ورستو بچاته اجازه ورکړل شي بس دا زما سره خاص و دغه الله ما ته اجازه را کړو اګار پوره شو او د الله په حکم سره مې کړی نور د حرم په حدودو کې به څوک چې کوم دی قتل او قتال نه کوي البته عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا حجاج بن یوسف د بیت الله سره خواته قتل کړی دی نو دا تشریعي تور د ټولو خلکو په نسبت باندې د حرام کار کړی دی غټه ګناه کړی دا لوی ګناه کړی دا او تکوینی تور د حجاج بن یوسف په ځل کې دا خبره و چې دا لوی ګناه کوم خو د حکومت خو لوی نشه دغه په مخه باندې راغستو د حکومت ته حاصلولو لپاره عبد الله بن زبیر قتل کړی دی خو په ځل کې خپو او ستومانو چې دا زه د الله نافرمانی کوم او د الله قهر را باندې چته نازل نشي نو حرم دا د امن ځای څوک چې د داخل شو دا په امن باندې دغه رنګ نور هم د رمی جمرات شي دا چې کوم دی د الله رب العزت د قدرت او نشانی ده بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حسیس کبرا کې لیکلی دي چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرګ نه پس د بعضی معجزات داسې دي چې هغه باقي دي یعنی د پیغمبر معجزې د پیغمبر د مرګ نه وروسته ختم شي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضی معجزات داسې دي چې نبی علیه السلام د وفات نه وروسته هم هغه چې کوم دی باقي دي یو به قرآن مجید دی چې دا د نبی علیه السلام په معجزاتو کې د ټولو نه لویه معجزه ده چې تر قیامت پورې څوک د دې د وړوکي صورت په شان دی یو صورت نشي پیش کولی الله چیلنج ورکړی دی فاتو بسورة من مثله پس تاسو د دې د صورت په شان دی یو صورت راوړئ او دا چیلنج مسلمان نور خلکو ته تر قیامت پورې ورکوي شي چې د قرآن مجید د صورت په شان دی یو وړوکي صورت راوړئ نه نشي راوړئ او دویم دا چې دا رمی جمرات چې کوم دي دا کاڼي چې ولي شیطانان چې ولي نو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا کاڼي ولي خلکو دا غینه ورستو فرشته راشي فرشته الله په دې مقرر کړی دي د چا چې حجونه قبول شوي دي نو دغه جمرات وسیللې او کم کانی چې لکوند کې پاتې شي نو دا د هغه خلکو کانی دي چې حجونه الله نه دی قبول کړي نو مخکې به حکومت سره د سیستم نو بس لکوند کانی به پراتو اوس تقی عثماني سیب لیکلي دي چې اوس حکومت دغه د لپاره پروګرام کړی دی کانی چې کم دی اوچتي بل زیاته وي خو هغه وخت حجیان ډیر زیات نو غیبه کانی بشتل خو هغه به وجود بل لکوند کانی پراتو نور کانی بنخ کاری
وی دا هم د نبی علیه السلام په معجزاتو کې دا چې فرشته الله مقرر کړي دي او دغه کان چې د چا حجونه الله قبول کړي هغه کان وړي بل ځای ته لړک او دا کم چې پراتی د دې خلکو حجونه نه قبول شي دا وجه ده چې دغه ځای نه حاجی به دغه ځای نه کاڼې نه رالي د دې ممانعت راغلی دغه ځای نه به کاڼې نه رالي ځکه چې دا هغه کاڼې دي چې دا غیر مقبول دي د هغه خلکو کاڼې دي چې دا د دې حجونه نه دي قبول شوي نو دغه ځای نه به کاڼې نه راخلي نو دا هم د نبی علیه السلام په معجزاتو کې یو معجزه ده او د بیت الله شریف کې چې کوم نشانات دي د الله د قدرت نو دا یو نشانی ده پکې ومن دخله او هغه څوک چې داخل شو دیتا کان امنا نو دی په امن شو ولله او خاص ته الله د پاره علی الناس په خلق باندې فرض دی حج البيت حج د بیت الله شریف من استطاع د هغه چا د پاره چې طاقت لري الیه دې طرف ته سبیلا د لارې د تللو په هغه چا باندې د حج فرض دی چې د سره د ضرورت اصلیه نه علاوه دومره پیسې وي چې د دې ځای روان شي بیت الله ته لړ شي حج وکي او الته د پاتې کېدو پیسې ورسره وي واپس راتلو پیسې ورسره وي او د کوم خلکو چې نان نفقه په د باندې واجب ده د بیبي د بچو هغې ته دومره پیسې ورسره شي هغې ته پرېږدي د هغې هم تر د راتلو پورې په هغه پیسو باندې ګزاره کېږي نو په دغه سړي باندې حج فرض دی د بیت الله شریف چې د باندې حج فرض دی به حج کوي او کوم سړی چې حج وکړي حدیث پاک کې راځي چې دا سړی د ګناه نه داسې پاک شي لکه څرنګه چې د مور نه ماشوم پیدا شي او ماشوم د ګناه نه پاکي نو دقه شان دا سړی هم د ګناهونو نه پاک شي من استطاع د هغه چا د پاره چې هغه طاقت لري الیه د بیت الله شریف طرف ته سبیلا د تلو د لارې ومن کفر او هغه څوک چې انکار وکي فإن الله نو بشک الله تعالی غنی عن العالمین بے پروا دي د عالمونو انکار کو چا د حج د فرضیت نه وکړو نو دا هو کافر شو ځکه د فرایضو نه انکار وکړو د نصوص نه انکار وکړو او کله ځړې انکار نه کوي خو حج په فرض دی د حج لنزي نو بیا نبی علیه السلام د بار کې ډیر سخت وعید فرمایل نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړي باندې حج فرض دی او د حج اونکو نو حدیث پاک کې راځي فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا دغه خو کو دی يهودي مري او کو دی نصراني مري خو مسلمان بنم څومره غټ وعید په باندې راغلی نو چا باندې چې حجونه فرض دي نو هغه کوشش وکړي چې خپل د حج د لپاره داخله وکړي او چا د لپاره فرض نه دي نو هغه دعاګانې کوي چې الله پاک موږ تک شان دي بوزي فرض دی را باندې نه خو الله دی بوزي ان اول بیت بشکړم به پکورونو کې وضع چې مقرر شوی للناس د خلکو د عبادت لپاره للذي هغه دی ببکه چې مکه کې دی مبارکن برکت والدی وهدن او هدایت دی للعالمین د عالمونو د لپاره فيه پدې کې آیات نخدي بینات واضحه مقام ابراهیم یو بګه مقام ابراهیم دی د ابراهیم علیه السلام د ودریدو ځای ومن دخله او دویم دا چې څوک داخل شو دیته یعنی حرم ته کان امنن دی په امن شو او دریم ولله او دریم دادی چې لله خاص ته الله د پاره علی الناس په خلق باندې فرض دی حج البيت حج د بیت الله شریف من استطاع د هغه څوک چې طاقت لري الیه دی طرف ته سبیلا د تلو د لارې ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله نو بشک الله تعالی غنی عن العالمین بے پروا دی د عالمونو نه ان اول بیت بشکړم بیت پکورونو کې وضع چې مقرر شوی للناس د خلق د عبادت لپاره للذي هغه دی ببکه چې په مکه کې دی مبارکن برکت والدی وهدن او هدایت للعالمین د عالمونو لپاره فيه آیات پدې کې نخدي بینات واضحه مقام ابراهیم دی بګه ومن دخله او دویم دا چې څوک داخل شو دی ته یعنی حرم ته کان امنا شو دی په امن ولله او خاص د الله د پاره علی الناس په خلق باندې فرض دی حج البيت حج د بیت الله شریف من استطاع د هغه چا د پاره چې طاقت لري الیه هغه ته یعنی دی طرف ته بیت الله شریف طرف ته سبیلا د تلو د لارې ومن کفر او سوک چا چې انکار وکړو فإن الله بس بشک الله تعالی غنی نو بے پروا دی عن العالمین د عالمونو ان اول بیت بشکړم به پکورونو کې وضع چې مقرر شوی للناس د خلقو د عبادت لپاره للذي هغه دی ببکه چې مکه کې دی مبارکن برکت والدی وهدن او هدایت للعالمین د عالمونو لپاره فيه آیات بدی کې نخدي بینات واضحه مقام ابراهیم
ابراهیم یو مقام ابراهیم دی ومن دخله او هغه څوک چې داخل شو دی ته یعنی حرم ته کان امنا نو په امن شو ولله علی الناس یو خاص د الله د لپاره فرض دی په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف من استطاع د هغه چا د لپاره فرض دی من استطاع چې طاقت لري الیه هغه طرف ته سبیل د تلو د لارې ومن کفر او چې انکار وکړو فإن الله بس بشک الله تعالی غنی نو به پروا دی عن العالمین د عالموننا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازشي الله زمون لي وعلى طول گناهنا معاف کی. إله العالمين من طول إله العالمين سچ مو اوي سمورد الله د عمل کولو توفیق او طاقت راکي. الله زمون دا درس په خپل دربار الهي کې په خپل فضل کرم احسان سره قبول او منظور او فرمای. الله سمره غلطه کوتاه شوی الله مون ته معاف کی. الله مون ټول د قران فهم فوه راکي. الله مون ټول په قران مجید باندې پوهه کی. الله مون ټول ته په قران مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکي. الله تر مرګ اخري سرګي پورې زمون د قران او د سنت خدمت واخلي. إله العالمين ټول د حج د بیت الله شریف را نصیب کی. الہ العالمین زمون په تقدیر کې کو دي نیلی کړي الله زمون تقدیر کې ولیکي. الہ العالمین چا د حج ارادي کړی دی الہ العالمین او چا د حج داخلي کړی دی او داخلي شوی دی الہ العالمین خیر خیریت سره بوزي. الہ العالمین کامل حج په کې خیر خیریت سره واپس خپل علاقو ته راولي. الہ العالمین زمون د ټولو ناراضي شي الله چې کله راضي شي بیرانه خفه مشي خاتمه زمون د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن قدر مدزل په صدق سره په جبدا کلمه شهادت لا اله الا الله محمد